محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کوم زموږ کلیپ دی هغه دې حوالې سره دی چې رمضان المبارک کې زنانه خپل حیض بندولی شي که نشي بندولی. اکثر زنانه داسې وي چې هغوی ته 2 ورځې پاتې وي یا 3 ورځې پاتې وي یا ورته هفته پاتې وي، نو هغوی دا وایي چې یاره موږ دا حیض روکاو کړو، دا کومې ګولۍ دي فامیل وغیره یا نوره ګولۍ دي دا موږ استعمال کړو دا حیض بند شي. نو آیا دا شرعاً جایز دي که جایز نه دي؟ او میډیکلی د دې څه نقصانات شته که نشته چې څوک حیض دا روکاو کړي؟ یاد ساتئ چې حیض هغه زنانو ته راځي چې کومې صحتمند دي، او کومې زنانه چې صحتمند نه وي څه مسله پکې نو هغوی ته حیض دا نه راځي. لومړی خبر دا چې حیض راتګ دا د صحتمندې زنانه نشانې ده. دغه رنګې کومې زنانه چې روژې وخوري نو دا روژې به وروسته به یې نیسي او که ونه نیسي، یا کوم منځونه دوی قضا کوي نو دا منځونه به وروسته کوي یا به دا نه کوي. انشاءالله العزیز د ټولو مسایلو جواب به تاسو ته په دې کلیپ کې دا میلاویږي. لومړی خبره ده چې کله حیض راشي او کوم منځونه دا قضا شي، د دغې تمامو منځونو واپسې دا نشته دی، د هغې قضا دا نشته دی. داسې نه چې یاره ما نه 40 منځونه قضا شوي دي یا 50 قضا شوي یا 80 یا دغه رنګې څنګه چې دا چا د حیض موده عادت دا بدل وي نو دغه رنګې منځونو تعداد حساب کتاب دی کوم اونچ نیچ دا پکې راتلی شي. د منځونو قضا نشته دی. کومې روژې دي او کومو زنانو د روژې وخوړل هغوی دا وایي چې یاره الهي څیز دی او موږ ګولۍ دا نه استعمالوو. خیر د وروسته به د روژې بیا ونیسو چې کله موقع میلاو شوله نو که وروسته هم دا زنانه د روژې نیسي نو په روژو ثواب کمیت نه راځي، ځکه نه راځي چې دا دوی په خپله نه لیکلي، نه په قصد باندې خوړلی دي. دا الهي څیز دی، دا قدرتي دی، نیچرل دی، نیچر دی یو قسم ده، الله پاک دغه کوي نو ثواب کې وروسته بیا کمی دا نه راځي. او که چېرته بعضې زنانه داسې وي هغوی دا وایي چې وروسته دا به یې نوره ګران وي، ځکه چې ټول هلکه بوځئ او د یو پکې روژئ یا پکې د 2 روژئ نو دا ډېر زیات ګران کار دی. اوس رمضان المبارک میاشت شروع ده، بس تیار کار داسې پخلی محلی کوي نو په دې کې روژې نیول اسانې دي او وروسته به ځان روژې نیول دا بیا ګرانې دي. هغوی دا وکړي چې وقتي طور څه میډیسن استعمال کړي د حیض د روکاولو دپاره چې یاره په دې باندې مو حیض دا روکاو شي نو موږ ته به یو قسم لا سهولت وي. نو بالکل دا جایز دی، شرعاً په دې کې هېڅ ګناه نشته دی که څوک حیض روکاوئ که څوک حیض نه روکاوئ. ټیک ده. نو مسله پکې دا شوه چې میډیکلي دومره څه نقصانات پکې نشته ځکه صرف 15 ورځې دي یا دغه رنګې 8 ورځې دومره څه نقصان نه کوي، او دغه رنګې کوم چې شرعي مسله ده هغې کې هم نقصان نشته دی. میډیکلي دومره شي چې صرف په هیټه باندې لږ بوج وي معمولي غوندې او سر درد سره کله کله راځي، هر چا ته راځي نه، بعض نیم خلکو ته دا راتللی شي. نو ګولۍ استعمالولی هم شي او که نه استعمالوي خپله خوښه ده، هېڅ نقصان پکې شرعاً دا نشته دی.